وکوزی و خبره کوم چې د بازار انجمن تحفظ دکاندارانو چې کوم صدر دی حاجی ارشاد صاحب د بغیر څه غیر قانوني طور باندې نیولی دی د هغه مو حکومت سره مذاکرات هم وکړلو خو نن مو د اپیل کوو چې حاجی ارشاد صاحب د رها کړی شي ځکه چې په حاجی ارشاد باندې داسې اف آی آر نشته یا داسې څه قسم دهشتګردي د پوت په نشته د نه څه قسم دهشتګردي کړی دی صرف د خپل سني قوم د اهل سنت والجماعت حق اواز اوچت کړی دا دغه حق و هغه نه هټ کار په باره کوروم کې په مزمل هغه سره د 300 کسانو باندې هغو اف آی آر کړی دی کوم یو کاسې نیولی سره د دې چې مزمل هغه بله چې پولیس وی راغله وی نیولو عوامو ونه خلاص کړل تو خو هغه ته لاس هم نشي چولی بیا څه وروسته حالات به خرابېږي نن مو حکومت نه دا مطالبه کوو چې حاجي صاحب دې مو ته فورا رها کړی شي ځکه پر امن طریقې سره دا اهل سنت مظلوم دی اهل سنت زخمی دی د دوی په زخمونو باندې نورې مالګې ما ډوله ملحامر کا علاج یې وکړه ته د علاج په ځای باندې د پټۍ په ځای باندې نن تر ریاست هم د هغو په هغه باندې زخمونو باندې مالګې ډولوي نه دا به د انتشار باعث جوړ شي دې وجې نه حاجي ارشاد صاحب د رها کړی شي